بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زما مقصد ته دی ویډیو خپل پښتنو ورونو ته پاره دی چې آیا مونږه پښتانه و چې دی لوی تاریخ لرو، لوی نوم پروت دی زمونږ په تاریخ کې، خو دا ولې مونږه پښتانه پار میدان کې وشاته رالو؟ د دې مین وجوهات څه دي؟ وجه سره چې دا ولې داسې تغه دی پښتانه و چې دی ډېر تاریخ لري. نن زه ستاسو سره دا ویډیو پلی کوم. د دې ویډیو پلی کېدو نه پهله زه تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم. دا نن چې کوم دا لاټین لګېدل دا د پنجاب په یو سیمه کې دی، حالانکې د پنجابیانو ځای دی. آیا زه په پنجابیانو تنقید کول نه غواړم، په مقصد زما صرف دا دی چې خپل پښتنو وروڼو ته دا پیغام ورکول غواړم چې ولې مونږ خپل کلتور پرېښودو، خپله ژبه پرېښوده، خپل لباس خو بدل کو، پینټ شرټ ته لاس واچو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه علي حسن تاسو خپل قربا نن د پنجاب په یو سیمه کې ولاړ یم. د خپل دوست همراه اکبر خان سره زما په زړه کې یو ګیله او یو ماندره د پښتنو لپاره پیدا شول. هغه دا وه چې پښتنو خپل ثقافت پرېښوده، د دوه ثقافت نه د پنجاب خلکو ګټه واخیستله. آیا زه پنجاب دې کې تنقید نه کوم؟ د پنجاب زه د پاکستان نه بیل نه ګڼم، خو مګرم کم ثقافت چې د پښتنو وو هغه پښتنو خپل پرېښوده. لاټین زمونږ په زندګۍ کې یو ډېر لوی اهمیت لري. اکبر صاحب دې چوک کې د ستاسو د ودرولو یو مقصد زما د خپلو پښتنو دپاره هغه دا شیز د په دې چوک کې لګولی دی، دا د پښتنو یو نښه نشاني وه. خو نن د پښتنو په چوک کې به یو ځای کې هم دانې لګېدلی، خپل د پلار نیکه ثقافت یو ځای کې هم نه دی ښودلی. خو په دې همراه په دې ځای کې زما دا کیمرامین به تاسو ته آیا دا شاید ونه ښودلی شي چې دا کم ځای دی او دا دې څنګه خپل د پښتنو کلچر په ځان کې راوسو، موږ یې شاته پرېښودلو. پښتنو په دې کې ځان راغونډ کړئ، دوستان راغونډ کړئ، خلک پردي راخپلئ، زمونږ نه خپل پردي کېږي. وجه ولې؟ څه وجه ده؟ آیا موږ دومره بد خو نه یو؟ زمونږ ډېر لوی تاریخ دی. زمونږ تاریخ زما د دې ویډیو مطلب صرف دا د خپل پښتنو وروڼو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ خپل حجري جوماتونه دوباره آباد کړو، او دا زمونږ ته پښتنو ته قومونو یو نشان دی، یو نښې دي. د هر قبیلې سره تعلق لرونکي ته زما دا درخواست دی، زه ریکویسټ کوم چې څنګه چې زمونږ مشرانو کم وخت تېر کړی دی، د پښتنو چې کم لوی تاریخ دی هغه مونږ دوباره ژوندی کړو. انشاءالله په دې په خپله به هم عمل کوو او نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کوو. شکریه.